السلام علیکم ګرانو کتونکو په خیبر پښتونخوا کې د ملاوټي شیزونو او خاص کر د سرکاري اوړه چې کوم هغه مختلفو اضلاعو کې ملاویږي د هغې باره کې چې کوم د خلکو د طرف نه د هغې معیار باندې ګوته اوچتېږي نو خیبر پښتونخوا حکومت په هره ضلع کې د سرکاري میلونو سرکاري چې کوم کوټې مطابق هغه سرکاري غنم اوړه تیارېږي په هغې باندې ډېرې غټې چاپې والي دي او د هغې نمونې باقاعده حاصلې کړي لیبارټرو ته یې لېږلي ویلی کېږي دا چې د سرکاري چې کوم اوړه میلاویږي نو هغه ناقص دي معیاري نه دي او دغې حوالې سره ډېر غټ انکشافات را روان دي د خیبر پښتونخوا د چترال نه والې تر ډي ای خانه پورې او ډي ای خان نه والې تر مانسیرې پورې دا هره صوبه کې هره ضلع کې د حکومت ټیمونه تللي دي باقاعده او د چې کوم میلونه دي هغه سرکاري چې کوم پیکیج اوړه تیارېږي سرکاري نرخ والا نو هغه یې ډېره تفصیلي معاینه یې کړې ده او د هغې باقاعده نقشې د غنمو او د اوړو دغه یې اخیستې دي او متعلقه لیبارټرو ته یې لېږلي ابتدایي طور باندې مونږ چې کومه دې حوالې سره خبرې کړي دي نو د حکام دا وایي چې د سرکاري اوړه د هغې چونکې نرخ هم کم دی او معیار میلونو والا دې کې د معیار کې کمی راوستو خلکو ته د هغې روټۍ او د اوړو چې کوم اصل اوړه دي هغه نه میلاوېدل او اوړو معیار یې غورځولی او دغې وجې نه د مختلفو اضلاعو نه مونږ ته شکایات راغلي چې سرکاري اوړه سرکاري کوټه چې کومه ده هغه بالکل د خوراک نه ده نو ابتدایي طور باندې فوري طور متعلقه محکمو هغوی په مختلفو ضلعو کې په هغه میلونو چاپې والي دي کوم ځای کې چې سرکاري کوټې والا اوړه تیارېدل او په موقع باندې څه شیزونه ګیر شوي دي مطلب داسې اوړه چې هغه یې نقشې اخیستې خو او ټیمونه تلل نو دی ته هم دا ثابته ده او دی ته دا پته هم ده چې دا شیز خراب دی دلته په نوښار کې څه وخت مخکې په دې ډیران باندې غنم غورځېدلي بیا محکمه فوډ والا وی چې دا خو د ګودام چې کومه فضله و هغه اخري چې کوم ګن پاتې و هغه مونږ غورځولی دی او غنم خو چا نه دي غورځولي په هر حال د ټوله صوبه کې دې ټایم کې د اوړو بحران هم دی او په داسې حالات کې که سرکاري اوړه د عام طور ریټ نه ګران هم میلاویږي لکه نرخ هم زیات شي د هغې باوجود چې اوړه هم ټیک نه نو خلک په مرضونو کې هم مبتلا شوي دي معدې هم خرابې شوي دي او اوړه هم د خوراک هم نه دي او ورباندې روژه راغله نو اوس ګورو چې دا نن کومه کاروایي شوې ده په ټوله صوبه کې د میلونو نه سمپلې اخیستې شوي دي فوټوان خو راغل ویډیوګان هم وچلېدل او ریپورټونه هم جاري شول وزیر اعلی ته هم ریپورټ ورسېدو محکمو ته او سربراهانو ته بیوروکراسي ته چې جي مونږ انقلاب راوستو د دې نتیجه به څه راوځي که نه میلونو خلاف به کاروایي وشي کوم چې ناقص اوړه تیارول که نه چې کوم ناقص غنم چا ورکړي د هغې خلاف به څه کاروایي وشي که نه کنه بس اس یو هغه فوټوشاپ سوشل میډیا چې کوم لوبه ده اوکا فوټوانې راوستله او نور به کینی په ارام دې ټایم کې د عوامو د ټولو نه غټه مسله هغه د اوړو ده او اوړه بیا را روانه پې روژه ده نو دې نه نوره سنګینه مسله هم جوړېدی شي ځکه چې روژه کې به د دې قلت نور هم زیاتېږي او په روژه کې که دا ناقص اوړه د خلکو کورونو ته ځي او دا په بازارونو کې خرڅېږي نو دا صرف خلکو دپاره نه دا زما د حکومت دپاره هم چیلنج دی او د دې بېعزتي ده د دې خلاف برپور طریقې سره ایکشن پکار دی وزیر اعلی له پکار دا دي چې پخپله د دې میلونو تورو کې وزیر اعلی دې حوالې سره د هغې خو سیاسي مصروفیات نور هم دي خو کوم دا کار چې دی دا دومره ګران نه دی او دې باندې دی له کویک ایکشن پکار دی نو ګورو به چې اوس صوبایي حکومت دې حوالې سره راتلونکو ورځو کې څه کوي چې کوم دی اعلانات روژې حوالې سره کړي دي نو هغې باندې څنګه عمل کوي او د خوراک دا مسله چې ده دا څنګه دی سر ته رسوي او په دې باندې